بسم الله الرحمن الرحیم. ولې مرفوعاتونه چې من فارغ شو منصباتو کې شروع کړله. اول نمبر هم د منصوب تعریف کړي واغه اسم ته ویل کېږي چې په علامې د مفعولیت باندې مشتمل وي. علامې د مفعولیت څلور دي: فتحه ده، نصب دی نصب لکه رأیت زیدن، او جر دی لکه په جمع مؤنث سالمه کې نسبی د جری تابع رأیت مسلمات، او الف دی لکه اسماء سته او مکبره کې حالت نسبی په الف سره یو یاده په تثنیه او جمع کې چې حالت جری په دواړو کې په نسبی په دواړو کې په یا سره وي، یعنی د جری تابع وي. اور بس موږ مفعول مطلق بیان شروع کو، یعنی د منصوبات قسم اول مفعول مطلق بیان هم شروع کو. اول ولا صاحب د جامع ذکر کړي ودای ولی مقدم کو، قید پکې نه وکنه. نو دې کې درې بیان دي، درې بحث دي، یو تعریف دی، یو تقسیم دی، او درې قواعد دي. تعریف څلور اجزاء باندې مشتملو. دا نوم د هغه مصدری معنی دی، دا نوم د هغه مصدر دی یو چې د فعل کم فاعل له هم هغه کړی، فعله فاعل فعل. دو قاعده، یعنی د دا او د فعل فاعل یو وي، او دا فعل مخکې مذکور وي. درې قاعده: فعله فاعل فعل مذکور. او څلورم قید دغه فعل په معنی د مفعول مطلق وي. دغه فعل په معنی د مفعول مطلق وي معنی دا ده چې دغه فعل مشتمل وي په مفعول مطلق باندې. د قبیلې د اشتمال لکل بجوز، لکه څنګه چې کل بجوز مشتمل وي، دغه شان فعل په مفعول مطلق مشتمل وي. فعل کل او مفعول مطلق کې صرف مصدری معنی د جزئی. به دویم نمبر هم تقسیم وکړو د مفعول مطلق درې اقسام ته: مفعول مطلق تاکیدی یو، نوعی دوا، عددی درې. او بهم د هر یو تعریف کړي. مفعول مطلق تاکیدی چاته وي؟ هغه مفعول مطلق ته ویل کېږي چې د فعل په مفهوم کې څه قسم زیادت نه راولي سوا د تکریر نه، تاکید نه. او تاکید ولی راځي؟ ځکه لفظ چې کله دوباره ذکر شي نو بس هغه کې خپل تاکید پیدا کیږي. او دا مفعول مطلق کوم مفهوم دی نه مخکې نه فعل کې ونه څه زیادی مفهوم پکې نه دی راغلی. او دویم نمبر مفعول مطلق نوعی دی. داغه مفعول مطلق ته ویل کېږي چې د فعل په مفهوم کې زیادت راولي په اعتبار د نوع سره، یعنی د فعل انواع ته اشاره وکړي. حالانکه مخکې به کې داسې زیادت نو انواع د بکی اشاره نه و. فعل کې جلست جلسه کېناستلم په یو قسم د ناسته باندې. جلستو کې انواع موږ ته پته نه و، جلستن وښودل چې لکه د ناستې انواع دي. دریم مفعول مطلق عددي. هغه مفعول مطلق ته ویل کېږي چې د فعل په معنی کې مفهوم کې زیادت راولي په اعتبار د عدد سره. تعداد ته ولې اشاره وکړي چې لکه فعل کوم مفهوم دی دا متعدد دی. جلست جلسه یو پیره کېناستم، یو پیره، دوه پیرې، درې. د دې پته مخکې نه لګېدل مفعول مطلق وښودله. تعریف هم د مفعول مطلق وشو، تقسیم هم وشو. درې نمبر باس ته قواعد او درې قاعدې دي. اوله قاعده پکې دا ده چې د مفعول مطلق قسم اول کوم چې د تاکید د پاره دی، چونکې هغې کې بیان د فعل د ماهیت او ماهیت تثنیه جمع کېږي نه. نو قاعده دا ده چې قسم اول د مفعول مطلق چې لا یثنى ولا یجمع، او بخلاف اخرین چې دي هغې کې ماهیت نه، نوع عدد ذکر دی. نو د تثنیه سره به تثنیه کېږي او د جمع سره به جمع کېږي. جلساتین، جلستین او جلساتین به وایو، جلساتین او جلستین. پوهېږئ پې؟ دویمه قاعده د مفعول مطلق فعل حسبیږي په حسب جوازي سره. مجموعي طور څو قاعدې وي؟ درې که نه؟ دویمه قاعده مې پرېښودله. کله کله مفعول مطلق من غیر لفظه راځي. دا ضروری ده چې مفعول مطلق او د مخکینی فعل معنی به یو وي، دا ضروری ده. البته فعل کله بدل راځي، نو د بدل فعل راتللو ګڼ صورتونه دي. کله
ماده بدل وی معنی یو وی لکه قعدت جلوسا او کله ماده یو وی خو بابي بدل وی انبت الله نباتا او کله کله داسم وی بابم بدل وی او ماده بدل وی معنی بهر حلی وی دا درې صورت شو او کله باب د مفعول مطلق او د فعل هم یو وي ماده هم یو وي معنی هم یو وي مجموعي تور څلور صورت جوړیږي دوه قاعده درېمه قاعده هغه د مفعول مطلق کم عامل له فعل له د دې د حذف مسله ده د دې کې خپل درې صورت دي کله حذف جوازي وي چې کله صرف قرینه موجوده وي رسبي خير مقدمين مثالو کنه قدمت قدوما خير مقدمين دویم صورت کله د مفعول مطلق فعل حذفي کې په حسب جوازي حسب وجوبي سماعي سره سماعي معنی خاص قاعده بوله نه مقرر خو عربونه به موږ دغه شان اوریدلې چې هغه مفعول مطلق ذکر کوي او وجوبي تور فعل نه ذکر کوي لازمي تور حذف کوي لکه سقيا او راعيا او شكرا او حمدا دای مثالونه دریم نمبر مفعول مطلق دریم صورت د دریم قاعده د مفعول مطلق فعل حسبيږي په حسب وجوبي قياسي سره او د دې لپاره ګڼ مواضع دي وسو توقع شي یو موضع به وایو اول نمبر مفعول مطلق با مثبت واقع شوی وي یو قید اول نمبر کې څلور قید دي مفعول مطلق به مثبت واقع شوی وي پس د نفي یا د معنی د نفي نه بوي دغه نفي معنی د نفي په اسم داخله وي مفعول مطلق به داغینا خبر نه جوړیږي مثالی مررت بزيد فاذا لو ما انت الا سيرا ما انت الا تسير سيرا انما انت سيرا انما انت تسير سيرا دویم صورت کله چې ندار قیدونه ورسته وي مکرر واقع شوی مفعول مطلق مکرر وي لکه پورا به د سی وایو هغه مفعول مطلق دی چې مکرر واقع شوی وي یو او پس د اسم نوی دوا او دا خبر دا اسم نوی انما زيد سيرا سيرا زيد تسير سيرا به اورید یو مفعول مطلق مکرر وي پس د اسم نوی او خبر نوی دا اسم د پاره زيد سيرا سيرا ورسېدلې به دوا دریم موضوع دغه شپږ کې قیود دي دا کوم یو دي خاجي سيشو دریم نمبر هغه موضوع د مفعول مطلق ده چې مفعول مطلق تفصيل واقع شوی لاثر مضمون جمله متقدمه څلور قاعده بوایو اول مفعول مطلق تفصيل واقع شوی یعنی بیان د انواع کړي یو اثر نه مراد غرض مطلوبه ده بیان د انواع د مفعول مطلق بیان د انواع کړي د غرض مطلوبه کې کوم انواع دي دغه بیان کړي دوه قاعده د غرض مطلوبه به د چاوي دا به د مضمون جملې وي درې او دا مضمون جمله چې د جمله دا به مخکې ذکر وي څلور مثال سره فشد الوثاق فاما منا بعد واما فداء منا او فداء مفعول مطلق دي دا مفعول مطلق تفصیل واقع شوی دی بیان د انواع وی کړی دی د چا انواع بیان کړي لاثر معنا غرض مطلوبه و د پاره دا غرض مطلوبه بچا کړي مضمون جمله کړي کنه کوم جمله کوم چې مخکې ذکر ده هغه دا چې فشد الوثاق مضمون جمله ده فعل رواله فاعل ته مضاف کا یا مفعول تشد الوثاقي دا مضمون جمله ده کلک مضبوط تړل اوس د دې اثر سره غرض مطلوبه د دې سره ولی کلک تړي
نو غرض مطلوبه د دې مضمون جملې چې کم دی ور دا جمله مقدم هم ده دې کې اوس یو په دې جمله کې کوم مضمون جمله د دغه یو غرض هم دی دغه غرض انواع دي دغه انواع بیان منن او فداءن کړي مفعول مطلق کړي دي ولی کلک تړي غرض یې سره جی انواع پکې دي کنه یو دا چې فدیه به دیواله آزاد کی یا دا چې مفت کې به آزاد کی څو شو درې څلورم کې شپږ کې دي اول مفعول مطلق با تشبیه د باری مشبہ به بوي علاجا افعال جوارح نه بوي او رستو د جملې نه یعنی مخکې به جمله وي دوا او دغه جمله به مشتمل په یو اسم باندې درې او دغه اسم چې دا به په معنی د مفعول مطلق وي څه پنځه شو مفعول مطلق به مشبہ به وي افعال جوارح نه وي مخکې به ترنه جمله وي درې دغه جمله به مشتمل په اسم وي څلور دغه اسم به په معنی د مفعول مطلق وي پنځه او دغه جمله به په صاحب دغه اسم باندې کوم چې په معنی د مفعول مطلق دی باغي به مشتمل او مثال مررت بزيد فاذا له صوت حمار مفعول مطلق د بار د تشبيه مشبہ بهم دا افعال جوارح هم دي له مررت به فاذا له صوت مخ جمله امتدا جمله مشتمله په صوتونم دا چې مفعول مطلق په معنی دی او دغه صوتون صاحب له زید ام په ذکر دی دغه شان بل مثال مو څو شو څلور شو پنځم نمبر مفعول مطلق تاکید لنفسه دا هغه مفعول مطلق دی چې پس د جملې نه واقع وي او دغه جمله کې کوم مضمون وي دغه بیان کړی وي او د مفعول مطلق کوم مضمون بیان کړی دغه مضمون نه علاوه په دغه جمله کې بل مضمون نه وي احتمال د بل مضمون پکې لکه مثال یې څه دی له علی 1000 درهم حقا اعترافا له علی 1000 درهم اعترافا نه اعترافا مفعول مطلق دی مخکې ترنه جمله ده دغه جمله کې کوم مضمون دی فقط یو دی او دغه بیان اعترافا کړي بل نشته ولی لزوم د حق د بار دو وجې دي شهادت او اعتراف شهادت شته دی نو بس صرف اعتراف احتمال وکړي اور رسیدلې دي ته تاکید لنفسي وي بل پنځه شو شپږم هغه مفعول مطلق تاکید لغیره ولا مفعول مطلق داغه مفعول مطلق د چې مخکې کوم جملې د دینه باغی کې مضمون وي د مفعول مطلق دغه مضمون بیان کړی وي خو په دغه جمله کې د مفعول مطلق د مضمون نه علاوه د یو بل مضمون هم احتمال وي لکه مثال زید قائم حق د زید قائم کم مضمون دی دغه بیان کړی دی چې قیام د زید حق دی خو زید قائم کې د یو بل مضمون هم احتمالو چې قیام د زید باطل کاذب دی پیږي به کنه دته ویل کېږي تاکید لغیره اعتراض به کړو تاکید لغیره خو نه تاکید خو لنفسه وي ځکه تاکید چاته ویل کېږي لفظ مکرر ذکر کول نو کوم چې مکرر ذکر شو مغه کې تاکید کېږي لغیره تاکید څه مطلب شو نو موږ ویلو تاکید منو موږ چې لنفسه دی خو یو اعتباري غونته کې فرق تفاوت پکې دغه په وجم څه ویلو لغیره ویلو څنګه دا حقا مفعول مطلق دا کوم مصدر دی یو دا مضمون دی په دې تصریح شوی دی کې بل معنی احتمال نشته دا خو عبارت النص دا خو سری لفظ دی سری لفظ کې بل معنی احتمال نه حقا کې فقط د حق معنی احتمال دی دا مؤکد دی په دې کې بل معنی احتمال نشته دا تاکید د چا کوي مخکې جمله کې چې کوم مضمون دی دغه تاکید کې هغه ولا مؤکد دی او دا مؤکد دی نو مخکې جمله کې چې کوم مضمون دی هغه حق دی چې مؤکد دی ښه خو هغه کې احتمال د بلی یعنی د باطل هم نو په دې اعتبار سره چې مؤکد دی نه احتمال پکې د بلی معنی نه او په اعتبار د دې چې مؤکد دی مضمون جمله کې احتمال د بلی معنی و لک فرق شو کنه شو نو تاکید یې وکړلو ځکه او تل غیری ویل لک فرق پکې و امخ کې بشان نشو ځکه هغه کې فقط دغه یو مضمون ورسېدلې به او بل وجم د لاجل لدفع غیره ویلو
لام اجلیه ده علتیه ده تاکید لغیر معنا لاجل اندفاع غیره. وم نمبر اخره هغه مفعول مطلق دی چې مثنا واقع وي. څه معنا؟ هغه مفعول مطلق دی چې صيغه د تثنیه وي، معنا پکې د تکثیر او د تکریر وي، او دغه مفعول مطلق په ځای د فعل حذف شوی د هغې په ځای ولاړ وي، او فاعل یا مفعول ته مضاف وي. لکه مثال د لبیک اصل کې څنګه اولبو لکه البابین به اولبو حذف شو، البابین د اولبو تسنیه صيغه د معنی د تکثیر پکې ده، تکریر پکې ده. اولبو حذف شو، البابین د دې په ځای ودرېدلو، نو شو البابین لکه، او به زواید حذف شو نو غمزه او الف، نو لبین لک شو، لام حذف شو لبین کشو، او بنونی کم اضافت بوجه د نون تسنیه حذف شو نو لبیک شو. په دې ټولو مفاعیلو کې حذف وجوبي ذکر چې قرین صد مسد شته قائم مقام، هغه دا چې مفعول مطلق په ځای د فعل باندې ولاړ دی. ورسېدلی